أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك محتاج سبقان شروع خپل نبی داسې وپېژني لکه لیدلی چې وایي نو یو څه اوصاف مې مخکې وویل اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه شمایل شروع کوو چې د ده مبارک بدني ښکلاوې دي نو د قد او ونې مبارک کیسې شروع کوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ونه او قد مبارک داسې و چې د جګوالي او میانوالي تر مابین و خو لږ جګوالي ته ورته و خو بیا هم میانه قده ښکارېدی چې کله به یوازې و میانه قده ښکارېدی خو چې د یو جګ سړي سره به روان او ملګری و بیا به تر هغه جګ معلومېدی په مجلس کې به تر ټولو جګ ښکارېدی. اول علامه عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک نه ډیر جګ او نه ډیر لنډی و. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. دویم امام بخاری رحمت الله علیه مبارک د حضرت براء رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک تر ټولو خلکو ښایسته چهره لرل، تر ټولو ښه اخلاق ول، نه ډیر جګ او نه ډیر لنډی و. صحیح البخاری. دریم امام بخاری رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک میانه قد و، نه ډیر جګ او نه ډیر لنډی و. صحیح البخاری. څلورم علامه یوسف ابن اسماعیل نبهانی رحمت الله علیه مبارک د امام ترمذی رحمت الله علیه څخه داسې نور علما څخه د هند ابن ابي حالته رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک تر میانه قد جګ و، تر بیخي جګ ټیټ و. جامع الجمرات شمایل ترمذی. پنځم علامه سید جعفر البرزنجي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د دغو دوه روایتو په مابین کې څه ټکر نشته چې یو وایي پیغمبر علیه السلام مبارک میانه قد و او بل وایي تر میانه قد څه جګ و، ځکه چې د اول روایت مطلب دا دی چې تقریبا او تخمینا میانه قد و او د دوهم روایت مطلب دا دی چې حقیقتا تر میانه قد څه جګ و. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم. شپږم امام بیهقي رحمت الله علیه مبارک د ابن عساکر رحمت الله علیه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک بهر څونه جګ سړي سره روانو دی مبارک به تر هغه جګ معلومېدی. کله چې به دی مبارک د دوو جګو خلکو په مابین کې روانو تر دواړو جګ معلومېدی، خو کله چې به د دوی څخه جلا شو بیا به میانه قده معلومېدی. دلایل نبوت تاریخ دمشق. اووم علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک په حواله د خصائص ابن صباح ذکر کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک چې به کله په مجلس کې کښېنستی اوږې به یې تر ټوله مجلس لوړې معلومېدې. دا یو څرګنده معجزه وه چې الله جل جلاله د مبارک ته ورکړې وه تر څو په ښکاره شکل څوک تر ده صلی الله علیه وسلم ځان لوړ نه وبولي. چې کله به د مجلس څخه لیرې سو بیا به یې هغه پټ کمالات څرګند شول تر ټولو به عظیم ښکارېدی. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم مبارک.